او په حق معافی کې حضور بعض وی شپږ او بعض وی 11 کسان حضور وښودل چې دا 11 فلانې د دوی نومونه واغسته چې دوی رونیسه او د دوی نه سر قلم کا تر دې که د کعبې په غلاف بیت الله غلاف کې ورننوتي سر ته قلم کا. سبحان الله. دې ته د امن نبی وایي، دې ته څه وایي؟ د امن نبی. فتنه وه، اسا سازشیانو، هغه د ازلي د الله او د الله د رسول دشمنانو، د الله د رسول دشمن له به لاس او ملګرتیا نه ورکوي. نن زه تاسو صرف تا تعلیم درکوم. بعض وایي امن. وګوره امن څه ته وایي؟ د امن درس اسلام بالکل د امن درس ورکوي، خو چې کله اسلام غالب شي او بلال بیت الله د پاسه وخیږي الله اکبر کې، نو حضور د امن درس ورکوي که نه ورکوي؟ وایي څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شو هغه ته امن دی، څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی، چا چې د خپل کور دروازې ورځان پسې بند کړه هغه ته امن دی. ټولو ته امن شو که نه شو؟ زما عزتمندو، نن مغربي قوتونه او هغوی سره ستا حکمران، ستا د اسلام د دین مشران ملګري دي او لګیا دي د دین اسلام او د حضور جړې. خو یاد ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له شان چا ورکړی دی؟ جواب راکا الله ورکړی دی. او الله وی ذالک فضل الله، دا د الله فضل دی. یؤتیه من یشاء، الله وی ورکوم چاته چې غواړم. په دې کې د چا اختیار نشته. الله چې چاله شان ورکړی دی، مونږ چې د خپل هغه ذکر کوو، د هغه طریقې په ځان کې پیدا کوو، د هغه په سنتو باندې ژوند تېرو، د هغه مینه، د هغه درود شریف پر سینې سو لګو چې د روټۍ د اوبو په شان شپه ورځ به زه درود شریف ویم، دا به نه پرېږدم. نو زما عزتمندو انشاءالله د هغه محبوب علیه السلام د محبت او د هغه د امتي برکت به درته نصیب وي. او چرته د هغه په مخالفینو کې رانه شي، د مخالفینو د کسولتکارو کې رانه شي چې په ورځ د قیامت به هغه ته ور مخامخ کېږي. د هغه نه بغیر د بخښنه نشته. نن په دنیا کې د هغه دین سره وفا وکړه، د هغه پیغمبر سره وفادار شه. زما عزتمندو صحابه دا قربانۍ او مینې په جون باندې ښوولي دي مونږ ته، خو الله دې مونږ ته د هغې نه عبرت او برکت نصیب کړي. وما علی الا البلاغ. سنت کوئ خدای